د کومې خبرې خوشحالي چې د اسلام په نوم آزاد شوي وطن کې د مسلمان د مال د جان د عزت او د ابرو هېڅ قدر نشته. قسم په خدای د زړه نه وینې وساتي چې موږ هم بیا د خوشحالۍ لایق یو. د هغو کورونو نه تپوس وکړه چې په هغې به د اختر ورځ څنګه تېرېږي، چې د چا چې کوم دی پلار، د چا بچې، د چا رور د افغان د بارډر سره د تورخم په واقعه کې چې کوم دی غر لاندې را پرېوتی دی او د هغې د لاندې مال بردار ګاډي کنټینر 25 د هغې د ملبې د لاندې دي، د چا پکې رور لاندې ګیر دی، د چا پکې بچې لاندې ګیر دی، او د بې حسۍ او د بې وسۍ او د بې ضمیرۍ او د بې غیرتۍ دا حالت دی چې داسې ملک چې کمی طاقت دی، داسې ملک چې هر څه ورسره ډېر دي. یو کرایل نشته چې هغه په ټایم باندې لاړ شي. ما ته هغه ورځ چې کوم دی د هغې خپل لنډې کوتل ذمه دار یو میسج راولېږه او په هغې کې چې کوم دی د هغه ځای مقامي یو کس دا خبره کړې ده، وایي چې یو زوی خپل پلار ته کال کوي چې بابا زه د ملبې د لاندې ګیر یم، موبایل دې را سره کار کوي، څه چلو کا فوراً او زه بالکل ټیک ټاک یم، ما د دې ځای نه بهر کا. پلار غریب بهر چې کوم دی په ځان باندې راایستي دي، روژه باندې نه پوهېږي، خوراک حرام دی چې څوک به داسې راشي چې زما بچې به د دې ملبې نه راوباسي. دلته صرف د فوټو سیشن دپاره، د تصویر او د ویډیو دپاره چې کله گورنر دي کله بل ذمہ دار دي، ستا کار څه دی؟ ته لاړ شه د ټولو نه اول په لومړنۍ مرحله کې هلته کې فوراً کاروایي شروع کړه. کرایمونه د خپل ملک ټول اسباب او وسایل د یو انسان د هغه چې کوم دی د بچ کېدو دپاره ولګوه. په ایمان درته ویمه چې په کروڑونو پاکستانه، په اربونو پاکستانه د مسلمان د یو نوک نمزار او قربان شه. د مسلمان د وجود د عزت او روح یو قدر دی. او افسوس دا دی چې نن دلته کې ستا کرینونه په ټایم باندې نشي تللی. دا لومړنۍ واقعه نه ده. مري کې خلک په واورو کې ګیر شو، په واورو کې خلک ګیر شو، لسو منټو نه د هلیکاپټر مزل او شپږ 10 غنټې وشوې، هغې ته بهر نه کړل، 19 مسلمانان په هغې کې وفات شو. دومره چې کوم دی دلته د مسلمان تپوس قدرې نشته، نو په هغې باندې به د اختر څه حالت وي چې دومره چې کوم دی ستا یو عزیز دن نه ګیر دی او کېدای شي داسې چې دا بچ شي، خو ستا انتظامیه ستا پارټیانې هغې لګیا دي په خپلو کې اړم دي. زه وایم که دا د جرنیل زوی هغه ورځ د پنجاب د یو علاقې ډي سي وه، زنانه وه د هغې پیشو ورکه شوې وه، 3 ورځو نه ټوله عمله په پیشو پسې چې کوم دی ګرځېده چې پیشو به چېرته وي. اما بیا د هغې لپاره انعام مقرر شوی و. ستا د پیشو قدر شته، زما د انسان قدر نشته، زما د پلار قدر نشته، زما د رور قدر نشته. ته په خپله پیشو پسې ګرځې، انعامونه مقررې او دلته یو ګاډي نشي تللی چې فوراً هلته کار شروع وکړي. که دا ستا د وزیر اعظم چې دلته کې به چېرته صحیح سړی ګیر شو، لږ عهدهدار ډاکټر ډایرکټ به ورپسې چې کوم دی هلیکاپټر لاړ، 15 منټه کې دننه به یې ریسک یې وکړ. دلته کې 3 ورځو نه خلک د ملبو د لاندې پراته دي، تپوس کول والا هم څوک نشته. ستا د ټول ملک معیشت هم په دغې طرف باندې روان و. تا خو څو کاله په دغې باندې د خپلو چې کوم دی مسلمانانو د وینو پیسې خوړلې دي. ستا خو مزید په دې باندې د جزیرې اخیستې دي. ستا خو چې کوم دی په دې باندې ځان له دنیا آباده کړې ده. نو د هغې غریب ډرایور هېڅ حیثیت هم نه و. د هغې غریب ډرایور چې هغه لاندې ګیر دی، هغه به کېدی شي د هغه هېڅ حیثیت نشته، هغه د دې ملک باسم نه دی. ووایه ورته چې ځه چېرته انډیا ته لاړ شه، ځه چېرته افغانستان ته لاړ شه. څومره د افسوس خبره ده. ګاونډي ملک ورته وایي کلو کې راته چې مونږ دله فوراً کرایمونه راواستل، ځکه چې هغه د مسلمان په غم باندې غمجن دی. هلته یو ماشوم بچی حیدر د زابل په ښار کې کوهي ته پرېوتی و، ټول افغانستان ورسره مغموم او ما لیدلي دي، ما د ویډیوګانې کتلي دي او ټول افغانستان کې دعاګانې شروع وې چې زموږ یو ماشوم بچی کوهي ته پرېوتی دی، دعا وکړئ چې الله په خیر باندې راوباسي. او بیا د افغانستان د ټولو نه نازولي وزیر، د ټولو نه نیازبین وزیر د ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله تعالی علیه نیازبین بچی، د هغه نښه مولوي یعقوب چې کوم دی هلته کې شپې هم تېروي، په هغه یخنۍ کې ورځ هم تېروي، وزیران هم ورسره ناستې دي، ته د هغه خپو خاورو ته هم نشې رسېدلی. ستا غوندې په کروڑونو راشي، والله هغه د اسلام دپاره ولاړ دی، هغه د اسلام بچی دی، ستا خو صحیح نه دي، مګر هغه هلته کې ناست دی
هغه د هغه بچي دپاره اوښکې تویوي او چې کله هغه بچی هغه د الله فیصلې وي دوی خپل وس طاقت وکړ او هغه چې کوم دی کله روغ راونوته یعنې ژوندی او مړ راووته نو هغه مونږ کتلی دی چې د هغه د سترګو نه بیا اوښکې روانې وې چې ما د قوم دا بچی ولې بچ نه کړی شو ما ولې بچ نه کړی شو قسم په ذات د خدای د عمر فاروق صاحب دور راتازه کېږي نن دلته کې چې کوم دی په شلګاو خلک بند پراته دي د هغې غټ خبر په میډیا کې نشته میډیا کې دا خبر دی چې عدالت دا چلو کو اپوزیشن دا چلو کو الیکشن به په دې ورځ باندې وي همدارنګې چې کوم دی کاغذونه نن جمع کړئ بیا سبا جمع کړئ دا ټوله لوبه روانه ده تاسو خو په خپلو ګندونو کې مبتلا یې تاسو څه غم دی صرف چې کوم دی په خپل منځ کې دشمنۍ دي که پی ډي ایم دی او که تحریک انصاف دی دشمنۍ خو خپل منځ کې دي د غریب خلاف پټول یو یې د اسلام خلاف پټول یو یې تاسو څه غم د غریب کړی دی په کوم ځای کې تاسو دا غم کړی دی قدردانو په داسې حالت کې چې د اختر په خوشحالۍ کې یو کس ډزې کوي نو دی د لږ د خپل ضمیر ته خپل ځان ته وګوري چې آخر ماله خو پکار دا ده چې د الله ته رجوع کوم چې خدای امان نور د دې ګندونو نه بهر کا خدای امان نور د دې حالاتو نه بهر کا چې کوم حکومتونو کې نه زما د مال عزت شته حفاظت شته نه د جان شته نه د ابرو شته نو په هغې کې چې کوم دی زه صحیح په داسې حالت کې روان یم الله کریم جل جلاله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي قدردانو نن په دې اخیره جمعه باندې هر یو انسان دا ځان سره عهد وکړي چې د دې بې حس او بې ضمیرو نه به نور د خپل ځان راوباسي چې څوک زما د بچو غم نه کوي څوک زما چې کوم دی څه کوي څوک زما په غم کې مغموم نه دی چا سره زما د رزق غم نشته چا سره زما د بچو غم نشته چا سره زما د کور غم نشته چا سره زما د خوشحالۍ غم نشته هغه په خپل ذات کې لګیا دی او په هغې کې ډوب دی نو د داسې خلکو نه به زه نور چې کوم دی څه کومه د هغې نه به زه خپل ځان راغونډومه او زه وایم دا طاقت مونږ سره شته که مونږ پې ځان راغونډ کړو په ایمان درته وایم چې دوی زمونږ په دې خپو کې راشي وړي دا چې دې ځای ته بیا راشي او د اوس دپاره ګرځي راګرځي او بیا ستا دپاره چې کوم دی کله 10,000 روپۍ په هغه شپه درکوي او کله 15,000 درکوي زه دغې خلکو ته وایم چې اوس دا حالت په خپل ذهن کې ځان سره کېدی چې په دې 10,000 باندې تا خپل ځان خرڅوی نو نن دا حالت دی که دا د اسلام په غم غمجن د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو له د دې ملک واګې ورکړې وې نن به هغوی چې کوم دی ستا په غم باندې غمجن وي زمونږ په لاس کې بغیر د فریاده نور څه دي ما ته پرون ملګرو وی راشه وی دوړو که د دې لنډې کوتل زه د کس ته لا نړم زما لاس کې اسباب نشته زه چې هلته لاړ شم ما خپل نورو ذمه دارانو ته وی تاسو لاړ شئ غمرازي ورسره وکړئ ما زما نه کېږي ځکه زما سره لاس دی څه شته دی نه چې زه تاسو له زر زر کرینونه راولم هلیکاپټر یې راولم پارلماني قوت نشته چې قومي سمندر کې دل اواز پورته کړم ما ته ځان بدې ښکاري چې صرف تماشا وکړم زه کتی نشم دغې خلکو ته چې کوم فریاد به ما ته مخامخ کوي او دی بیا مدد نشم کولی خو دا یو ځای د فریاد خو مشته دی یو ځای د فریاد خو مشته چې کله هر ځای نه بنده نا امیده شي نو یو ځای د فریاد شته چې شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله او هغه ستا په وینو تاند د اسلام ګلشن کوچېږي ستا د باغ ونې پرې کېږي دیوالونه یې راغورځېږي په دعا د رب په در شاه محمد رسول الله او شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله او د اسلام نه رستو کېږي د اسلام دعوتداران چې اسلام پر بدنامیږي هغه کار کړي جاهلان اوس د دین د بدخوا سرشا محمد رسول الله او شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله او نورانی مخرانو ماکا چې د غم دوران پشاشي نورانی مخرانو ماکا چې د غم دوران پشاشي او دا د غم شپه مصبا کا دا د غم شپه مصبا کا دا کار کله به لتاشي او رانو مالک د انور شاه محمد رسول الله شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله او محمد امین فقیرا ډېر زخمی د زړه په سر شوی محمد امین فقیرا ډېر زخمی د زړه په سر شوی د اسلام په غم دلګیرا څومره ناقرار مستر شوی مسیحا استاد پر هر شاه محمد رسول الله او شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله الله کریم دې د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله دې مونږ د دې
ظلم او بربریت نه، د دې ګندونو نه او د دغه بې حسۍ نه را بهر کړي او دې وطن له دې الله د اسلام ښایسته او پړقېدونکي نظام ورکړي.